سوال دا کول غواړم چې تاسو په کوم بنیاد باندې دا زوی خوښ کړه دا جلسې د پوره داسې نشي کېدای چې یاره دغه جلسه کنورټ شي کمپلیکس ته ویلاس پارټي لیډرون وارسی بانی ته سیک چا سه اطلاعاتی سیک ور دی تاسو تاسو د سکیورټي انکار کړه د خالی د مهنګای ژاړو دو چې د تاسو پر چک شوی اوستاو د منډیټ کدغه نه علاوه بل څه تاسو ته تکلیف شته په دنیا خو سره تیر شلی په دتونی مې کولې شه خو چې ایس چې په دین سره تیر نشي. السلام علیکم زه شکور رسول و تاسو ګوري بنو ریپورټرز قدرمنه تاسو په معلومات شوي چې د اپوزیشن چې کوم جماعتونه دی پاکستان شیغ یو تنظیم جوړ کړه دا یو اتحاد یې جوړ کړه دا د پی ډی ایم په نوم باندې او مولانا فضل الرحمن صاحب دغه امیر ده د دغه چې کوم اتحاد ده دغه په بانی شه په 6 جنوري باندې یو ډیره غټه جلسه وی او د هغه جلسې د پوره دی د زوی تعین یا کړه دا چې اوی په لاکی گیټ شوی د دغه زوی د تعین په باره شه مشته کثیر تعداد سره د عوامه چې کوم رد عمل لاغه مشته مخه ته روغی او خلک دغه ډیماند وکړو چې یاره تاسو دغه ژغور ورسایي د پی ډی ایم مشورونه ته چې هغه دغه زوی ویلو ته خوش کړه دغه زوی خو عوامي زوی ده د هر قسم ضرورت زوی ده د اشیاء خوردونوشت له زوی ده دوایی مارکیټ ته او سره لاند هسپتال لا په دا شی نه کې اینی ټایم اس کې سم ایمرجنسي پېښېدای شي لکه عوامي ساته باندې ډېر عوامه ته تکلیف جوړ شي نو د هغه وضاحت ته پرانن میږ روغلی د جمعیت علماء اسلام چې کیم ذلی ترجمان ده مولانا اعزاز الله حقانی صاحب سره میږ موجودی ادنه میش پاته کوي مولانا صاحب السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته سرنګ جی شی برابر الحمدلله تاسو چې شکریا ده کوي د بنو رپورټر شکر رسول صاحب تاسو او د احمد صاحب دی ملګری سم روغلی تاسو شکر گزاري چې تاسو ورو او میږ میسج عوامه تر رسایي تاسو شاجی اس تاسو د میږ خبره خور ودلا چې لکه تاسو یو زوی تعین کړه دا په لاکی گیټ شوی دا جلسه وی الله دا وکړو چې خیر پښه پیښ شي زه سوال دا کول غواړم چې تاسو په کوم بنیاد باندې دا زوی خوښ کړه دا جلسه د پوره میږ د ضلعي مجلس عامله اجلاس د جمعې پورې باندې چې پاشه د میر صوبایي امیر مولانا عطا الرحمن صاحب او سره د میر د بانی منه زاهد اکرم دورانی صاحب هو 15 رکنی کم چې کیما ضلعي عاملات میر په دغه خبره باندې بحث وکړو چې د 6 جنوري کیم پروګرام د دغه د پردیسوي تعین وشي او کیم زه بهتر ده نو میر مختلف قسمه زوی باندې غور او فکر وشو خو چې میر په کیم طرف باندې قتل دا به یقینا چې چیرې ګرځي عوام خو ماشاءالله داسې چې ابودی رسله چې چیرې سه به عوام چې جلسه اس په میش په ورشه خو کوي نشي ایره به تکلیف نشته ده خو په مزکه باندې چې او الویدا به په هر ځای شي عوام دې خامخا سنه څه تکلیف خو د تکلیف چې کیم نن په د دوینی مې کولې شي عوام ته جوړ شو ده میږ دغه تکلیف د ختمولې د پوره روډې تر وتلی وی چې میږ چې کیم منډیټو په 2018 الیکشن سے هغه غلا شو ده اس عوام ووټ چې غلا شو به اس میر هر قسمه حربه استعمال کړل خو حربه باندې عمل ونه شو سره دینا چې عمران خان یار وتلو په خپل دور شه د سلیره حلقه ذکر یې کړو به خبره 70 ته لوړله 70 حلقه ته لوړله او دونګل خو په ټول پاکستان سے پټکورا ورز باندې دنلی شو یا به نتایج روکاو شو وی سه ورزه یو سیستم وایا سره جام شو نو په دې وجه باندې اس نن مهنګای د اسمون سره خبرې کوي او غریب عوام ته او هر قسمه طبقات د متاثر دي نو د عوام په خپل باندې رسي چې سمره میر جلسه وکړل په ټول پاکستان سے کا د جمعیت علماء اسلام لانګ مارچ او کا پی ډی ایم لون د جلسې دي نو داسې اگر چې توی چې داسې کاروباري زوی دا چې اگر چې مصروف ته خو نن تجارت ټاپ تا او دا دکاندارون په دکانې نو سوي هر قسمه طبقات نو سي خو دغه تجارت چلے نه ویلې ځکه چې مهنګای اسلا غریب خلک مارکیټ ته تلای نشي نو نن خلک ډېر سخت پریشانه دي او د وجه نه میږ د عوامو نمائندګي کوي ترجمانی کوي او میږ دغه وجه نه اگر چې لږ تکلیف وي چې خلک به دا تقریبا 2-3 غنټه تکلیف وي خو میږ وی چې د غټ تکلیف چې د ختم شي د وړي کی تکلیف وي د ما سره خلاصي کوي سره
مولوي صاحب تاسو تکلیف خبره وکړه یقینا چې زه ویم چې تاسو ویل لکه قصدن دا نه غوړي چې عوام ته تکلیف ورسېږي خو لکه لاشعوري طور باندې به خلک ته لږ تکلیف رسېږي داسې نشي کېدای چې یاره دغه جلسه کنورټ شي کمپلیکس ته یا په دمی پول په د لینک روډ باندې هغه ځای ډېر ستر میدان ده داسې څه صورتحال نشي جوړېدای چې لکه پاشه عوامو ته زه وایم چې کوم عام عوام دي چې کوم دغه سره څه دلچسپي نه لري هغه ته به څه تکلیف نه جی بالکل تاسو صحیح خبره وکړله چې داسې لار بار سره وتلی وه خو بله غټه خبره دا ده چې د دغې جلسې سیکیورټي پکار ده اس که ته داسې زوی ته وبوسې چې بالکل شین داسې لغړ زوی وي دا او ډېر زیات لرې د بای نه بالفرض یو خو د عوامو رسایي هغې ته مشکله دومه دا ده چې بیا دوی چې د سیکیورټي مسله واضح کوي ځکه چې موږ خو خپل انصار الاسلام شته دي خو هغه ویسې همره سیکیورټي دي چې کوم دا وکړي نو ایس دا ځکه چې یو محدود زوی وي به دا سیټي زوی ده نو په سیټي چې خو ماشاءالله ځکه موږ سره مختلف قسمې ادارې دي موږ د هغې شکریا ادا کوي چې موږ همره جلسې کړي دي په پاکستان کې موږ سره تعاون کړی د ادارې خو دا دي وی انشاءالله دا بزور خو چې دا خو زړه وي د نو دی وجې نه به وی انشاءالله دی موږ ته سیکیورټي چې څومره پرې روکوای شي به هغه پرې روکوای شي دی پر رسېدای شي به انشاءالله او چې کوم کمپلیکس مو یاد کو یا دغه دمی پول مې یاد کو په هغه ځای لکه سیټیز نه بار دی تاسو ته څه د سیکیورټي انکار کړه دا یا څه داسې مسله ده پشه انکار حکومت طرف جی انکار خو نه ده شوه خو بالفرض موږ چې د جلسې نه سره منې کوي دا موږ نه دې جلسې نه منې کوي تاسو د جلسې ما کوي سره دی نه چې دا خو موږ ته جمهوري او حق روکړه شوه ده چې موږ خپل اوز وی چې کوم ده چې ګای ده دې وجې نه زه دا خبره کوم چې منې موږ ته د سیکیورټي انشاءالله دی کوي به دی روکایي او که نه به موږ سره انصار الاسلام یاشته دی به چې دومره محدود زوی به موږ په دغه باندې به سیکیورټي خپل طرف نه به انشاءالله کوی شي څه دی او سیکیورټي شي څه موږ انصار الاسلام شي دغه لکه خالي جمعیت نه ده د یویلاس پارټي اتحاد ده نو یقینا چې یویلاس پارټي لیډرون ورسی بانی تا سیک سیک چا سه اطلاعاتی سیک سیک ورسی شکر رسول صاحب دا یو خو د موږ د پی ډي ایم چې کوم سربراه ده قاید ملت اسلامیه حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب هغه انشاءالله ورسي ورسره د موږ جناب اکرم خان دورانی صاحب چې غریب د ډېرې بیماري نه بعد د یو انشاءالله په اول ځل باندې دغه باندې ته دغه جلسې پروګرام دی پرسي و د نرا چې کومه پارټي او مریم نواز صاحب ته انشاءالله دغه ته د دعوت ورکړه شو ده او داسې د پیپلز پارټي طرف نه وای انشاءالله رسي د محمود خان ځای طرف نه ورسي داسې د عوامي نیشنل پارټي طرف نه انشاءالله لکه مین کا سون چې دی مریم نواز تاسو یو دغه بلاول داسې چانس شته کنه او دعوتینه جیتو ته ورکړي دي انشاءالله ایسا خو به مشرون دي به دی به د ټیم سره به فیصله کوي شاه مولانا صاحب آخري کوېسچن دا درنه کوم چې لکه خالي د مهنګایي ژاړو دو چې د تاسو پر چک شوي اوستا او د منډیټ که دغه نه علاوه بل څه تاسو ته تکلیف شته ده جی چونکه د 22 کروڑ عوام چې کوم دي دغه خو یوه اصلي خبره د مهنګایي یادو چې نن ټول خلک متاثره شوي دي نو مهنګایي سره فهرست دومه دا ده چې موږ په دنیا خو سره تیر شلی په دا دویني مې کولی شي خو چې ایس چې په دین سره تیر نشي ځکه چې موږ ګوري چې د پنجاب چې کوم ټیکس بوکینه دي پاشه د هغه چې کوم د لاست پرافټ اف الله نو لاست لفظ باقاعده په منظمه طریقې سره ونه درې شوه ده داسې روشه به نه هم چې کوم داسې اهم د پاکستان نقشې درې شوي دي د چې کوم ټیکس بوکینه دي و نه د صحابه کرام په باره دغه ذکر میکر په ختم شوه ده نو موږ دا وی چې د کلمې په نوم باندې د ملک آزاد شوه ده او خالي د موږ په ورځ کې احمد باندې الله پاک د دنیا خبر پښتنه خو نه کوي چې تاسو چې په ګډه وړي اوسه بیر وتلی اوسه بلکې موږ نه د دین په باره چې مشته خو یو کامل دین رسول الله صلی الله علیه وسلم چې آخري مش پیغمبر دغه تپریش او به هغه دین تاسو سره چې داسې غب سره لګیا وي نقصانات پر لګیا به تاسو رجښ شو سکنه مشه آسیا ملونه آزاد کړل بیا په فرانس سیکشن سره د فرانس وزیر اعظم سره
او ازي باقاعده به فرانس او د غسر او قاعد سره کو چې میر د ناموس رسالت قانون سره ختمای به تاسو وکتل چې بیا د فرانس سرکوري تور باندې د ختم نبوت چې کوم هغه قانون په باره شه او د رسول الله سلام توهین ولیاذ بالله په باره شه سرکوري مراتب باندې بدا غړغړ بنفلکس اروز وړاندې کړی دا چې په د رسول الله سلام حقې جوړ کړی شوی وي نو میر دا وی چې دا عملونه ویلې خلاص کړی اصله دا یو خبره ده او داسې ورپسې صاحب بیا د نصاب شنن ویلې د مر په تیزی باندې کاغه سرکوري ده او کا پرایویټ ته پیغه شه منظمه طریقې سره تحریفات لګیا دي تبدل او چینجینګ په لګیا ده نو اس کا میر د نوجوان نسل د کالج یونیورسيټي او د سکولول دا میر د اسلامي چې کوم ذخیره دو او په دغه شی او تشاله شي اسانه سبو نوجوان نسل د دین نه ډیر لري شه د دغه میډیا په وجه باندې نو د وجنه اس کچېره به ته د دې د کتابه نه دا سامانیا او بوسه چې کوم اسلامي ذخیره دو به خو دا داسې بمبره پوری چې بغیر د لښې نه به دا مسلمان به پوتې شي او دا خو میر غټه اساسات د نوجوان نسل نو میر دا وی حکومت نه دا میر مطالبه کوي چې د ختم نبوت باندې مشتي را سمجھوتا نشي غوي تو سانو شي پکوي خو لیکن په خلونه بلکې لون د پریکټیکلی هم دغه د پرسته سے یو طریقہ په کور دو او میر پاکستان میں ملک تا سره امیر تو په شریکه ده او میر فخر پکای کلمه په نوم باندې آزاد ده او دغه د پر ان شاء الله میر تن مندن لکه پاک فوج لګیا ده او د ملک د سرحدات تحفظ کوي دسه میر جمعیت العلماء اسلام او د 22 کروڑ عوام ټول خلک چې کیم دي د ملک پر ان شاء الله میر هر قسمه قرباني د اسلام د پورا و سره ورکای ان شاء الله خو دا چې س خامي پشه ارسی خامخه به د بل مخالف کاسي به نشندهیو کی میر د نشندهی خلکی چې میر کا د معاشي لحاظ باندې س کمزوري وی بهغه میر په روډ باندې وروزی په ممبر په محراب باندې واکای او د ریاست مدینه نوم دغه استعمال نو دغه د پر د عملان خبره وشي یا سه دا نوم د بدنامۍ نه او چې کیم د خلق مشي ویني نو دغه نه د پته لګي چې دا د ریاست مدینه اسه په خپل باندې وی خو لیکن دی چې په خپل ځون سره روالیا به دا ډیر دو عوام ته پرېر ده او په دغه الفاظ باندې زه د توسه د بانو راپورټر ډیر شکریا ادا کوم شکر رسول صاحب د توسه احمد صاحب توسه ټول ټیم چې رول وستا